بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف اولین 79 نمبر درس دی، یو کم اتیا او تمرین به انشاءالله نن مونږ وایو د امر باس چې کم مونږ وکړو د هغې امر والا تمرین به انشاءالله مونږ کوو. تمرین یعنی مشق به کوو. سوالات یې راله راکړي، هغه سوالاتو کې اول نمبر سوال یې مونږ له راکړی د اسمع، دا هم د امر صیغه ده. اکتب دا هم د امر صیغه ده. او د اجتنب دا هم د امر صیغه ده. وایي د دې صیغو نه د امر پوره گردان وکړي. د دې نه اوس پوره گردان مونږ لیکو. نو ما دا ساده د مضارع حاضر او مذکر حاضر درې صیغې او د مؤنث حاضر درې صیغې، نو دا د اسمع نه مې ټول د مضارع گردان لیکلی، د اکتب نه مې ټول د مضارع گردان لیکلی، او د اجتنب نه مې دا ټول د مضارع گردان لیکلی. اوس په موږ د دې مضارع د گردان نه د امر صیغې جوړو. نو دا اوس موږ سره دی تسمعو. دا تسمعو چې دی کنه، دې نه چې کله موږ د امر صیغه جوړو کنه، نو اول د امر حاضر صیغه چې کله جوړو، نو اول به تیرا علامت مضارع ختم کی. علامت مضارع تا د دام ته ختم کړه او اخري حرف به ساکن کی چې پیش وي ساکن دی کی، او قانون اعرابي وي نو بیا به نور اعرابي ختم کی. اوس په دې سره موږ څه کوو؟ دا اول سین چې دی دا فا کلمه ده، دا میم دا عین کلمه ده، او دا عین د لام کلمه ده. ځکه درې حروف اصلي وي، فا عین لام، چې د فا مقابله کې یو اسم وي لکه د فا مخامخ وي، نو هغه ته به مونږ دا اوس سین د فا مخامخ دی، نو دته مونږ فا کلمه وایو. او دا میم چې دی دا د عین مخامخ دی، نو مونږ ورته دغه وایو عین کلمه وایو. او دا عین دی دا د لام مخامخ دی، نو مونږ ورته لام کلمه وایو. نو اوس دا فا کلمه ساکن د نه ویل کېږي، نو دې لپاره مونږ دلته کې یو حمزه لیکو، حمزه. اوس په دې حمزه باندې مونږ څه لګو؟ حرکت په ورلکم یو ورکو. نو بیا به د فا کلمې ته وګورئ، د فا نه پس چې کوم عین کلمه ده کنه، که په عین کلمه زبر وي او که زیر وي، نو په حمزه باندې به زیر لګي. ٹھیک شو؟ که په عین کلمه زبر وي بیا هم په حمزه زیر لګي، او که په عین کلمه زیر وي بیا هم په زیر لګي. نو اسمع معنی ده ته واوره. یو سړی ته وایي ته واوره، نو هغه ته به وایي اسمع. نو د دې د جوړولو طریقه د امر د صيغې جوړولو طریقه دا علامت مضارع بدل کې اخري حرف باندې که پیش وي نو هغه به ساکن کې، او قانون اعرابي وي نو نون اعرابي به غورځي. نو دا حمزه چې څنګه اولی صيغې سره ولګي اوس په ټولې صيغو سره لګي. نو دا تسمعان دی، د تسمعان نه علامت مضارع تعالی لري او نون اعرابي به ختمه کی. بیا به ور سره حمزه ولګي، حمزه نو د الف ولګي، نو د الف باندې ګوره د فاعل سین فا کلمه او میم عین کلمه ده. نو کو په عین کلمه زبر وي او که زیر وي حمزه باندې وزیر لګي. نو اسمع تو اورا، اسمع تاسو دوه اورئ. اوس دا تسمعون دی، دین اول علامت مضارع ختمه کا او اخره کې د نون اعرابي ختم کا، یو الف ور سره اس اضافي ولیکا. اوس دا سین ساکن نه ویل کېږي، نو دې سره مقه حمزه ولیکا، او د میم تو دا میم عین کلمه ده، دی باندې چې زبر نو بیا په حمزه باندې زیر لګي. نو اسمعوا معنی ده تاسو ټول واورئ. اسمع تو اورا، اسمع تاسو دواړه سړي واورئ، اسمعوا تاسو ټول سړي واورئ. اوس دا تسمعین لري، تسمعین دا د واحد مؤنث حاضر صيغه ده، دینه به علامت مضارع ختمه کی او نون اعرابي به ختم کی. نون اعرابي ته ختم کو، دا یا ځان نه پاتې شو، دا یا به مونږ داسې ګول یا جوړو یا داسې. نو اوس په دې سره مونږ حمزه ولګو، حمزه باندې به عمره په میم باندې چې زبر یا زیر وي، نو په حمزه باندې به مونږ زیر لګو. اسمعي چې ته یو سړی ته وې چې ته واوره، نو هغه ته به اسمع، او چې یوې ښځې ته وې ته واوره، نو هغې ته به اسمعي ته واوره. تسمعان دی، هم دې نه به د علامت مضارع ختم کی او نون اعرابي به ختمه کی، او مقه زیر والا حمزه به ولګي. تسمعن دی، د دې نه به صرف دا د جمع مؤنث صيغه ده، دې نه به صرف علامت مضارع ختمېږي، دا نون به نه ختمېږي ځکه دا نون اعرابي نه دی، دې ته نون جمع مؤنث وایي. نو دا د جمع مؤنث نون دی، نو دا نه ختمېږي، بس دې سره به دې نه به علامت مضارع ختم کی او یو حمزه به ورسره زیر والا ولګي. نو اسمعنا تاسو ټولې ښځې واورئ. اسمع، اسمعا، اسمعو، اسمعي، اسمعا، اسمعنا. اسمع ته یو سړی واوره، سړي ته وایي ته واوره، نو هغه ته به وایي اسمع. چې دوه سړو ته واوره هغه ته وایي اسمعا، چې ډېرو سړو ته واوره هغه ته وایي اسمعو، چې یوې ښځې ته وایي ته واوره نو هغې ته وایي اسمعي ته واوره، دوه ښځو ته وایي اسمعا او ډېرو ښځو ته وایي اسمعنا. تاسو ټولې واورئ. نو دا د امر د اسمع د امر یعنی درې د مذکر حاضر او درې د مؤنث حاضر د امر گردان شو. اوس په لا تکتبو دی، نو تکتبو کې به چې دین هم کله مونږ امر جوړو، نو اول به د دې نه مونږ علامت مضارع ختمه کړو. علامت مضارع دا د دام ته ختمه کا، اخري حرف باندې پیش دی، نو د باندې جزم واچي، دا به ساکن کی. ٹھیک شو؟ اوس په دې سره مونږ حمزه لګاو، حمزه ولګاو.
دی حمزه باندې اوس کم حرکت په لګاو نو دا کاف چې دا فا کلمه ده دا تا عین کلمه ده او با چې دا لام کلمه ده نو دی عین کلمې ته وګورئ دی تا ته وګورئ که په تا باندې پیش وي کنه نو حمزه باندې هم پیش لګي او که په تا زبر یا زیر وي نو په حمزه به زیر لګي که په عین کلمه زبر وي کنه نو بیا هم په حمزه زیر لګي او که په عین کلمه زیر وي بیا هم په حمزه زیر لګي ځکه د امر په صيغو کې د حمزه زبر والا نشي راتلی یا به زیر والا یا به پیش والا نو چې په عین کلمه پیش وي نو حمزه به پیش والا او که په عین کلمه زبر یا زیر وي نو حمزه به زیر والا وي نو اکتب معنا را تو لیکه بیا اوس دا تکتبان دی دنه په علامت مضارع دا تا ختمه کې او نون اعرابي به ختم کې بیا به مکه حمزه ولیکي او دا کاف چې دا کاف ساکن دا عین کلمه فا کلمه او دا تا مضموم ضمه والا دا عین کلمه ده نو عین کلمه باندې پیش ته نو په حمزه باندې پیش ولګي نو اکتبا تاسو دوه ولیکي دا څنګه تکتبون دی دنه په علامت مضارع تا لری کې او اخري دا نون اعرابي به ختمه کې ٹھیک شو او دې سره به حمزه ولیکي او دا تا عین کلمه د باندې پیش ته نو په حمزه باندې پیش ولګي نو اکتبو تاسو ټول سړي لیکل وکي اکتب تلیکل وکا اکتبا تاسو دوړ لیکل ته اکتبو تاسو ټول لیکل وکي اوس تکتبین نه دنه باول علامت مضارع تا لري کې او بیا وته اخر نه نون اعرابي ختمه کې نو بیا اخر کې یا پاتې کیږي نو دا یا موږ بیا داسي ګول لیکو ٹھیک شو ګول ساکن لیکلي او دته ور سره حمزه ولیکي نو حمزه به امقه ضمه والا ولیکي نو اکتبی معنا ده ته یو خزه لیکل وکا اکتبی ته لیکل وکا اوس دوه خزه ته چې تاسو لیکل وکای هغه نه به علامت مضارع تکتمان نه به علامت مضارع تا ختمه کی او نون اعرابي به ختم کی او دلته کې ور سره حمزه ولیکي عمدقه د عین کلمې والا ضمه به په لګي نو اکتبا تاسو دوه خزه لیکل وکای او دا تکتب نه تکتب نه صرف علامت مضارع ختم شي او د دې د نون اعرابي نه دي دا نون جمع مؤنث او د سره به ضمه والا حمزه ولیکل شي نو اکتب نه تاسو ټول خزه لیکل وکای سړی ته چې وته لیکل وکړه هغه ته اکتب چې دوه سړو ته تاسو لیکل وکړه هغه ته اکتوبا چې ډیرو سړو ته تاسو لیکل وکړه هغه ته اکتبو چې وې خزه ته وته لیکل وکړه هغه ته اکتوبي او دوه خزو لپاره اکتوبا او ډیرو خزو ته چې تاسو لیکل وکړه هغه ته عربی اکتوبنا ٹھیک شو جی اوس دا تجتنی بوله د تجتنی بوله مونږ د امر صيغه گردان کو نو دغه اوله علامت مضارع دا تا ختمه کې دا تام ته ختمه کړه او دا اخري حرف باندې پیش ته نو چې کم اخري حرف باندې پیش وي هغه جزم کې او د سره شروع کې دا جیم ساکن دی نو ځکه د سره مونږ په شروع کې حمزه لیکو نو حمزه باندې به اوس مونږ کم حرکت اچو دا نو د دې دا جیم چې دا فا کلمه ده او دا نون زیر والا دا نون چې کسری والا دا عین کلمه ده دا تا پکې زائد ده ګوره نو دغه دا نون زیر والا دا نون چې د باندې زیر ده دا عین کلمه ده نو په حمزه باندې هم زیر راځي اجتنب ته پرهیز وکا تجتنبان دې د علامت مضارع تا ختمه کی او دا نون اعرابي هم ته ختمه کی نو اجتنب سره چې کوم حمزه زیر والا لګولې ده تمام لګي ومکه اجتنبا تاسو دوه پرهیز وکئ او دا تجتنبون له د علامت مضارع تا ختمه کی انون اعرابي به ختم کی الف په د نون اعرابي په ځای باندې لګي او د تبع حمزه او مقذير والا لګي اجتنبو تاسو ټول سړي پرهیز وکئ تجتنبین له د علامت مضارع تا ختمه کی ٹھیک شو او دا اخر نه نون اعرابي ختم کی چې نون اعرابي ختم شي نو دوه نقطو والا یا پاتې کیږي نو اخره کې چې دوه نقطو والا یا وي نو هغه بیا داسې ګول لیکي ٹھیک شو او مقذير والا حمزه بولیږي اجتنبی ته یو خزه پرهیز وکا او ډیرو دوه خزه ته وایي تاسو پرهیز وکئ نو علامت مضارع دعوت ختمه کی او نون اعرابي به ختم کی او مقع کسری والا زیر دغه والا کسری والا حمزه بولیږي اجتنبا تاسو دوه پرهیز وکئ او دا تجتنب نه نو دغه صرف علامت مضارع ختم شي او حمزه ور سره حرکت زیر والا ولګي اجتنبنا تاسو ټول خزه پرهیز وکئ نو دا مونږ د اسمع اكتب او اجتنب د دې مونږ د امر پورا گردان وکړو نو د اسمعنا پورا گردان اسمع اسمعا اسمعوا اسمعي اسمعا اسمعنا اكتبنا پورا گردان اكتب اكتبا اكتبو اكتبي اكتبا اكتبنا او د اجتنبنا پورا گردان د امر نو اجتنب اجتنبا اجتنبو اجتنبي اجتنبا اجتنبنا نو مونږ د دې د امر د جوړولو طریقه مې ذکر چې څنګه به د مضارع د حاضر صيغونه د امر حاضر صيغه جوړه نو دا غیر لپاره دا طریقه دا موږ درته پوره قاعده وښودله او ان شاء الله راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام